بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إثبات الهيولى. كل جسم فهو مركب من جزئين يحل أحدهما في الآخر ويسمى المحل هيولى والحال الصورة. په دې عبارت کې خود ټولو نه مخکې دا خبره پیژندل پکار دی چې په هر یو فن کې احوال د موضوع او احکام د موضوع نه خبره کیږي. یعنی دغه فن چې کومه موضوع ده د هغې د احوال نه او د هغې د احکاماتو نه په دغه فن کې خبرې کیږي او هر شارح لره او هر ماتن لره هم دا پکار دی چې د دې فن کومه موضوع ده د هغې احوال او د هغې احکامات د دغې نه خبرې کوي او نورې خبرې دې پکې نه کوي. لکه مثلا د نحوې دپاره چې کومه موضوع ده نو کلمه او کلام دی، نو په دغه فن کې د دغې موضوع د احوالو نه خبره کیږي، یعنی هغه احوال بیانېږي په دغه فن کې. نو د کلمې او د کلام د دې احوال څه دي؟ لا معرب کېدل دي، لا مبني کېدل دي، داسې نور احوال ورپسې مخکې را روان دي. نو په دغه فن کې د دغې نه بحث کیږي او خبرې اترې کیږي. نو دلته کې هم دا فن د حکمت دی او د علم حکمت او د حکمت طبعی دپاره چې کومه موضوع ده نو هغه جسم طبعی دی. نو تعلم پکار دادي چې د جسم طبعی احوالو باندې به شروع کړې وه، لکه مخکې را روان دی چې جسم طبعی دا به متحرک وي، دا یو حالت شو. جسم طبعی به حار وي، دا دویم حالت شو. جسم طبعی به ساکن وي، دا دریم حالت شو. نو دغه احوال او دغه احکامات د موضوع چې دا حکمت طبعی موضوع دی جسم طبعی، نو د جسم طبعی احوالو باندې به شروع کړې وه او دلته کې تا شروع کا فصل فی اثبات الهیوله. نو چې کوم شی د مقصد او مشغولتیا په هغه شي کې پکار وه چې کوم مقصود وي، ته د مقصود نه وړې دی په غیر مقصود کې د شروع که ځکه احوال د خو مخکې را روان دي. نو دی وی اصل کې ته په دې خبره باندې پوه شوې نه. دا دلته کې چې ما کومه خبره وکړه نو ګوره احوال او احکام دا به ثابتېږي موضوع ته. نو چې کومې پورې یو سړي موضوع نه پیژندلی نو دا احوال او احکام به دې مجهول لره ثابتوي، داسې خو هم نشي کېدی. نو د دې وجې نه ما وی چې اول ته موضوع د حکمت طبعي وپېژني، نو د هغې نه پیژندلو نه پس به بیا د هغې احوال او احکامات باندې به ته ښه په اسانۍ باندې پوهېږي او احکامات په بنا کې. اوس راشه چې موضوع ته په ما باندې پیژنې، نو د حکمت طبعي موضوع چې دا هغه جسم طبعي دی. نو جسم طبعي اول پیژندل پکار دی. نو موږ دا خبره کړې ده په منطق کې چې تعریف کله په حد سره او تعریف کله په رسم سره. خو اولا تعریف هغه دی چې په حد سره او حد په ذاتیاتو سره، یعنی د دغه جسم د پاره چې کم اجزا دي دغه به د دې تعریف وي. لکه موږ ویلی دی الانسان، انسان څه ته وایي؟ نو موږ ویلی حیوان ناطق. نو دا حیوان ناطق د دې لپاره اجزا دي که نه، دا د دې نه جوړ دی او همدغې ته ویلی کېږي تعریف بالحد. نو اصل اعلی تعریف هم تعریف بالحد دی. نو دلته کې د جسم طبعي تعریف دی هم په دې شکل سره کوي چې جسم طبعي د چا نه جوړ دی، بس دغه د دې تعریف دی که نه. نو دی به دلته کې خبر وکړي چې جسم طبعي د هیولا نه جوړ دی او د صورت جسمي نه جوړ دی. جسم طبعي د چا نه جوړ دی؟ د هیولا نه او د صورت جسمي نه جوړ دی. هیولا څه ته وایي؟ نو مخکې خیر تفصیل را روان دی، خو دلته دا تمهید برابرومه. هیولا دی ته وایي جوهر لا یتم وجوده بدون محلا فیه. جوهر لا یتم وجوده بدون محلا فیه. هیولا داسې یو جوهر دی په جسم کې
لا یتم وجوده چې نه تامیږي وجود ده بغیر د دینه چې یو بل شی چې صورت جسمی دی چا په ده کې حال شي. یعنی ګوره حیولا په خپل خارجي تحقق کې محتاج دی صورت جسمی ته چې کومې پورې صورت جسمی په ده کې نی راغلی تر هغه وخته پورې دا حیولا ښکاره کیدی نشي، تر هغه وخته پورې د حیولا وجود نشته دی چې په کومې پورې څه شي نی راغلی صورت جسمی په ده کې حال شوي دي. دویم نمبر صورت ستوي جوهر لا يتم وجود محله بدونه، جوهر لا يتم وجوده محله بدونه، وجود محله بدونه. صورت داسې یو جوهر دی چې نه تامیږي وجود د محل د بغیر د دنه. حاصل خلاصه د خبرې دا ده چې په جسم کې به یو حیولا وي او یو به پکې صورت وي، دا حیولا به محل وي او دا صورت به دې لره سوي دا به والله حال وي، او دا جسم به ترکیب د دې دواړو اجزاو نه راغلي. لکه چې څنګه مخکې خبره وکړه چې انسان څه ته یو حیوان ناطق ته، نو یو جز ولا حیوان دی دویم جز ولا ناطق دی که نه، او د دې حیوان او د ناطق د دواړو اجزاو نه دا انسان جوړ دی. داسې دا جسم طبیعي به هم د دوو اجزاو نه جوړي، یو ته به حیولا وي بل ته به صورت وي او د حیولا او د صورت د دواړو نه به د دې ترکیب راغلی. خو ګوره کله ترکیب اعتباري وي او کله ترکیب واقعي وي. پوهوم دی پې یو جسم دی هغه د دوو اجزاو نه جوړ دی، لا د دریو نه جوړ دی لا د څلورو نه جوړ دی. نو که چېرته د دې اجزاو ترمنځه په خپله علاقه د افتقار وا یو بل ته محتاج او نو اوس چې کوم جسم د دې نه جوړ شي هغې ته به وایي مرکب واقعي. او که چېرته یو جسم د داسې اجزاو نه جوړ شي چې د هغه اجزاو ترمنځه په خپلو کې علاقه د افتقار نه وي، یو جز بل جز ته محتاج نه وي، دې ته بیا مرکب اعتباري وي. او دا علم حکمت دی. علم حکمت کې خو د امور واقعونه باس کیږي، نو دلته به موږ د هغه مرکب نه باس کوو چې کوم واقعي وي چې هغې ترمنځ علاقه د افتقار وي، یو بل ته محتاج وي. نو جسم کې دو شیزان دي، یو حیولا دی یو صورت جسمی دی. حیولا محل دی او صورت جسمی پکې سری دا پکې حال دی. مخکې را روان دی خو سرسری ووره کله ناکله علاقه د افتقار داسې وي چې حال محتاج وي محل ته، او کله ناکله علاقه د افتقار داسې وي چې محل محتاج وي حال ته. که چېرته حال محتاج وي محل ته نو بیا دغه حال ته عرض ویلی کېږي او دغه محل ته بیا جوهر ویلی کېږي. او که چېرته محل محتاج وي حال ته نو محل ته حیولا ویلی کېږي او حال ته څه ویلی کېږي صورت جسمی ورته ویلی کېږي. نو په دې فصل کې چې دا شروع کا فصل فی اثبات الحیولا نه دی په دې وجه باندې وکړه چې تاول حکمت طبعی چې کوم موضوع ده هغه وپېژنې نو بیا ولا زه احوال ثابتوم کړه. نو موقوف دی هغه احوال په دې باندې ښه، او دا موقوف والی دا تتمه د دغه بحث مقصود وي، دا اشتغال بما لا یعنی نه وي. نو په دې فصل کې به دې دا خبرو کې چې جسم جوړ دی د حیولا او د صورت نه. په دې کې درې مذهب دي مخکې تیر شو. جسم بلا مرکب وي او لا به مرکب نه وي، بسیط وي. که جسم مرکب وي نو یې لومبی مذهب د متکلمینو دی. متکلمین وي چې دا جسم د وړو وړو اجزاو نه جوړ دی چې هغې ته جز لا یتجزا وي. هغه فصل مخکې د باطل کو چې جز لا یتجزا باطل دی. دویم نمبر جسم به جوړ وي د حیولا او د صورت نه. دا مذهب د مشاهینو دی او دلته دی همدغه مذهب د مشاهینو غوره کړی دی او همدغه ثابت دی. دریم نمبر مذهب د اشراقیینو دی چې جسم بسیط دی، مرکب نه دی، یو جسم یو جز نه جوړ دی چې هغې ته ویل کېږي صورت جسمی. بس که په دې حیثیت سره واخلې چې قابل د انفعالات او د صورت نوعیو دی نو بیا ورته حیولا وي، او که نه په دې حیثیت یې واخلې چې قابل د انفعالاتو نه دی بیا صرف صورت دی. نو په دې فصل کې
یو رد مخکې خو صراحتن کو فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا په متکلمینو باندې، او په دې فصل کې رد کو په چا باندې؟ په اشراقیینو چې جسم بسیط نه دی بلکې جسم مرکب دی د حیوله او د صورت. نو په دې فصل کې بدی یو دا خبره ثابتوي چې حیوله شته دی. دیم نمبر په کې دا خبره ثابتوي چې حیوله جز د جسم دی. دریم نمبر په کې دا ثابتوي چې دا حیوله د دویم جز د پاره محل دی، هغه پکې حال. نو په دې فصل کې د دلته کې وي فصل فی اثبات الحیوله، یا لکه دلته کې د اثبات د حیوله وي خو صورت جسمی خود ثابت نکو. ولی نو دی وی دا حیوله په جسم کې خفی دی، او کم شي چې خفی دا غیر لپاره دلیل ضرورت وي، او پاتې دا چې په جسم کې صورت دی نو هغه خفی نه دی، هغه بدیهی دی، او بدیهی لپاره دلیل ته ضرورت نه، بعض وخت تنبیه ته ضرورت دی. په دې پوهیږم چې څنګه بدیهی دی. ګوره هر یو جسم کې امتدادات ثلاثه درې، یو طول دی، یو عرض دی، یو عمق دی، یو اوږدوالی دی، یو پلنوالی دی، یو جوړوالی دی. دا درې ونه په هر یو وجود کې شته دی. درې دا شو. دویم نمبر په دې کې یو شکل دی، لکه د سړي ګول شکل دی، څلور غوټه دی، منحني دی، دا ټول د شکلونه. نو یو طول شو، یو عرض شو، یو عمق شو، یو پکې شکل شو. او شکل سره سره یو بل شی هم په جسم کې چې هغې ته ویل کېږي رنګ، سور رنګ دی، سپین رنګ دی، خړ رنګ دی. نو درې امتدادات شو، طول، عرض، عمق. یو پکې شکل شو څلور، او یو پکې لون شو پنځه. دا پنځه شیزان به په جسم کې خامخی، دا پنځه دی جسم ته عارض شوي ښه، او جسم ته چې دا راغلي دا اعراض دي، او د جسم کې به یو جوهر دننه پروتي چې هغې ته به دا ټول ارس راغلي. اوس هغه جوهر په دې کې څه شی دی؟ هغه جوهر په دې کې صورت جسمي دی. بس نو هغه واضح دی، بدیهي دی. بس جسم کې خو اعراض چې راځي جوهر کې راځي، او جوهر بل څه نه دی مګر هغه صورت جسمي دی. او دغه پنځه واړه چې راجمع کړي د دغې نه تشخص او تشکل جوړیږي. هر جسم چې د بل جسم نه ممتاز ګرځي په دې تشخص سره ګرځي ښه. لکه ګوره زید که د عمر نه جدا دی، نو د زید طول عرض او عمق هم جدا دی، د زید لون هم جدا دی، د زید شکل هم جدا دی. دې ته ویل کېږي تشکل او تشخص. نو هغه بدیهي د هغې اثبات ته ضرورت نو، تنبیه پکې پکار و، هغه مې درته وکړه. او دا بل حیوله چې دی دا خفي دی، نو د خفي دپاره دلیل ضرورت دی. نو په دلته کې شروع کا فصل فی اثبات الحیوله، مخکې به انشاءالله بیا وایو.